بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سابقه سبق کې دا تیر شیو د مکې د مشرکانو ظلم و بربریت زیاتیږي، نو نبی علیه السلام مسلمانانو ته اجازت ورکولو چې تاسو ځئ مدینې ته. چند خلک پاتې شیو، نو دارالندوه کې مشرکانو حتیم سره نږدې به کېناستل، دا د دې دارالندوه وه. مشوره وکړه چې شیطان ابلیس لعین هم پکې شرکت وکړو. تیر شوی سبق کې دا مونږ ویلي وو، او هغې کې دا تیر شوه د نبي علیه السلام د قتل منصوبه تیاره شوه چې د هرې قبیلې نه به یو نوجوان شي، او دا به ټول مجتمع شریک په نبی علیه السلام باندې به حمله وکړي، نو لہذا د قاتل پته به نه لګي. او دا مشوره د جمعرات په ورځ په 1 ربیع الاول باندې شوې وه، د زیارت په ورځ د ماسپښین په ټایم کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم هم پوه و، خبردار و د دې په کرتوتونو باندې د مکې د مشرکانو چې دوی څه ارادې لري. نو نبی علیه السلام ماسپښین په وخت کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته تشریف یوړو، او ابوبکر ته وفرمایل چې الله جل شانه د هجرت اجازت مونږ ته راکړی دی، او صرف دا نه چې زه به هجرت کوم، ابوبکر ته یو قسم ته خوشخبري هم ورکوله چې ته به زما همسفر یې، ته به هم راسره دې سفر کې ملګری. ابوبکر صدیق انهو د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا شو، فورا ننوتی 2 اوښې نبی علیه السلام ته راوستې چې همدې ورځې دپاره ما دا 2 اوښې ساتلي دي، کومه دی چې خوښئ تاسو د خپل د دې هجرت د سفر دپاره انتخاب وکئ. نو نبی علیه السلام بیا د ابوبکر صدیق په ډیر اصرار باندې نبی علیه السلام قیمتن واغستله. دا یو اوښه د جمعې په شپه باندې نبی علیه السلام د هجرت تهیه او نیت کړی دی، اراده کړې ده چې جمعې په شپه باندې به هم په زیارت په ورځ ماسپښین په وخت کې ابوبکر سره دا خبرې وشوې، او چې بیګا ته به یعنې د جمعې شپه وه چې انشاءالله مونږ به د هجرت په غرض باندې وځو. حضرت علی رضی الله عنه ته نبی علیه السلام د مکې د خلکو امانتونه ورکړل، او هغه په خپله بستره باندې سملولو. د شپې په اخیری حصه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی د سفر چې د نیتو تړلو او د مدینې په لور باندې روان شول. په دې دوران کې د مکې د مشرکانو دارالندوه کې هم د زیارت په ورځ دا مشوره کړې وه، د قتل منصوبه باندې اتفاق وشو، او د هرې قبیلې یو یو سړی راجمع شو، ټول راله د نبي علیه السلام د کور محاصره یې وکړه هم په دې شپه باندې، او نبي علیه السلام اوس وځي. نبی علیه السلام د سورې یاسین تلاوت شروع کو، وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا، چې دې ته ورسېدلو نبی علیه السلام څه خاورې راواغېستلې، په هغې باندې چوف کړل، او بیا په دې مشرکانو باندې ورویشتلې. الله جل شانه د دې سترګو ته ورسولې، دې خپلې سترګې مګلې. نبی پاک صلی الله علیه وسلم الله جل شانه د دې د نظر نه اوجل کو، دې ته په نظر رانغې، او نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې په منځ کې چې دی هغه روان شو، او د دې د منځ نه راووتلو. نو د مکې دا مشرکان سحر پورې دي دغه کتل، چې سحر شو رڼا شو، وایي کتل چې خاموشي ده. نو نبی علیه السلام کور ته ورداخل شل، وی کته حضرت علی رضی الله عنه د نبی علیه السلام په بستره باندې دی. نو هغه نه تپوس وکړو چې نبی علیه السلام څه شو، نو هغه ورته ویل چې د شپې اخر وخت کې
چېرته وتی دی ما ته پته نشته دی. نو دوی فوراً د ابوبکر صدیق رنهو کور ته لاړل. نو هلته د ابوبکر صدیق رنهو لور اسما بنت ابي بکر رضی الله عنهما هغه موجوده وه. تپوس یې وکړو، هغې هم د لاعلمۍ اظهار وکړو. ابو جهل لعین ورته په مخ باندې د ډېرې غصې نه یو غزار ورکړو. بیا دی په منصوبه کې ناکامیږي. دې نه مخکې چې کومه منصوبه دی کړې ده په هغې کې ناکام شوي دي. نو بس سم پې ناوخته شو او انتهایی کوشش شروع کو چې د نبی علیه السلام تعاقب وکړي. نو نبی علیه السلام چې د مکې نه راووتلو، نو د مکې په جنوب کې غار ثور واقع دی او شمال طرف ته مدینه منوره واقع ده. د مکې شمال طرف ته مدینه ده او جنوب طرف ته غار ثور دی. او د مکې مشرکانو ته یقین و چې هجرت کوي نو جر ته وځي او مدینې ته وځي. نو دوی د مدینې په لور ورپسې ووتل او نبی علیه السلام چې دی غار ثور ته رالی او غار ثور کې نبی علیه السلام څه 3 ورځو پورې دلته ایثار شوی دی. نو د جمعې نه والا تر پیر تر ورځې پورې او 2 ربیع الاول نه واخله تر 5 ربیع الاول پورې 3 4 5 3 4 5 3 ورځې نبی علیه السلام په دې غار ثور کې تیرې کړي دي. دلته به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې بچو به حالات او واقعات نبی علیه السلام ته راوړل. غار ثور ته به راتلل او یو چرواهه به راتلو، هغه به د چیلې پی راوړل، دا به پیش کول ورته. نبی علیه السلام د غار ثور نه په 5 ربیع الاول باندې د مدینې طرف ته اوس اراده کوي او مدینې طرف ته روانیږي. نو 5 ربیع الاول باندې غار ثور نه نبی علیه السلام وته. په مخه کې په لاره کې څه مختلف واقعات راغلي دي چې هغې نه یو خیمه د ام معبد ده. د قدید په نوم باندې یو مقام دی، هلته چې ورسېدو هلته یو ښځه وه چې یو زنانه وه، د هغې خیمه وه، د ام معبد په نوم باندې خیمه وه. نبی علیه السلام دلته لږ ساعت پړاو کړی دی او د ام معبد یو چیله ولاړې وي او هغه انتهایی کمزورې وي، اوچې وي، پی پکې نو. نبی علیه السلام دا یو معجزه وه چې الله جل شانه ښکاره کوله چې ام معبد نه تپوس وکړو چې مونږ د دې چیله پی اخیستلی شو. نو هغې او دا مهمان نوازه وه، قافلې به تېرېدلې نو دوی به خدمت کولو. نو ام معبد ورته وایي چې کوي پکې نو بلکل دا منع خو نه دي، خواخو چې دي نو بیا به څنګه ورکوي. نبي علیه السلام چې لاس مبارک راخ کو، الله جل شانه پکې پی پیدا کړل. نبی علیه السلام هم نوش کړل، ابوبکر صدیق هم او ام معبد ته هم پاتې شو. نو ابو معبد چې کله رالی کور ته وایي دا ده کومه، نو دی ورته واقعه ذکر کا چې دغسې یو سړی چې هغه انتهایی حسین و جمیل، ډېر خوبصورت نوجوان، داسې سترګې و، ډېر یو لویه د نبي علیه السلام حلیه یې خپل خاوند ته ذکر کړې ده. نو بیا هغه د دې ته ذکر کړی چې یاره دا به همغه پیغمبر وي، معلومیږي داسې بهر کې دا ښځه خاوند راځي بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته او دا دواړه هم اسلام قبلی. دغسې مخکې تاسو ته ما عرض کو چې رابغ نومي یو علاقه راځي، یو مقام راځي، هلته یو قبیله آباده وه، د هغې د سردار نوم سراقه ابن مالک و. دې سراقه ابن مالک ته دا خبر ملو شوی و چې دغسې د قریشو دا نوجوان چې د نبوت دعوا کوي هغه چې چا ونیولو او د مکې مشرکانو ته یې ورکو، نو هغې به ورته انعام کې 100 اوښان ورکوي. نو په دې لالچ باندې چا وویل چې یاره دلته اوس داسې څه خلک تیر شول،
نو ته لا علمي غونتې څوک نه دي تیر غرض یې دا و چې زه یوازې وځم غلی غونته کې او قبیله را سره پکې شامله نه شي او 100 اوښان انعام حاصل کړم. نو نبي علیه السلام پسې ورسېدلو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویرېدلو چې دا خو دشمن را ورسېدلی. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم تسلی ورکا. بیا نبی علیه السلام د سراقه ابن مالک ته دعا کړې ده د ده په دغه پتریلي ځمکه کې د ده د اس خپې چې دی هغه خښې شوې. نو دی پوه شو چې دا خو د دې بددعا اثر دی او دی دومره نږدې نبي علیه السلام ته رسېدلی و چې نبي علیه السلام تلاوت فرمایلو نو ده هغه هم اورېدلو، دومره قریب راغلی و. نو ده ته دا یقین وشو چې یاره دا ضرور د فضل و کمال خاوند دی او دی به ضرور یو ورځ غالب راځي. نو ده تینا امان غوښتلو او مزید د احتیاط دپاره درخواست وکړو چې ما ته دا امان تحریري ولیکئ. نو بیا د عامر بن فهیره هغه د چمړې په یو ټوکړه باندې دغه امان نامه هغه تحریر کا او دته حواله کا. داسې حضرت بوریده اسلمي چې لا اسلام نه دی روړی د 70 کسان ځان سره اغستی او ده هم د نبي علیه السلام تعاقب کړی دی چې یاره زه به هم نبي علیه السلام ونیسم او د مکې مشرکانو ته به حواله کما. نو ما ته به هم دغه د 100 اوښانو انعام میلو شي. خو چې کله د نبي علیه السلام سره مخامخ شو نو دا خو پوره قافله وه، 70 کسان ورسره و، 70 افراد ورسره د بریده اسلمي سره. نو نبي علیه السلام ورسره خبرې وکړي، په هغې سره د نرم شو. نبي علیه السلام دعوت ورکو او د هم او سره د دې خپلو 70 اصحابو او یو سړو سره دی هم مسلمانان شو. داسې مخکې په لاره کې د نبي علیه السلام د حضرت زبیر او د حضرت طلحه رضی الله عنهما سره چې دی شام ته د تجارت په غرض تري واپس کېدل، نو دی سره هم د نبي علیه السلام دلته کې ملاقات شوی دی او دی بیا نبي علیه السلام ته چې دی یو لباس هم پیش کړی دی او نبي علیه السلام هغه ته ابزن کو. نبی علیه السلام په 8 ربیع الاول باندې د پنجشنبې په ورځ باندې قبا ته ورسېدلو او چونکې د نبی علیه السلام د آمد خبرې په مدینه کې د مخکې نه خورې وي چې نبی علیه السلام به مدینې ته هجرت کوي، مدینې ته به تشریف راوړي. نو د مدینې دا خلک به د سحر نه تر ماښامه پورې په انتظارو او د مکې لارې به یې څارلې، هغې ته به یې کتل چې اوس به زمونږ مکي المدني او دغه محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم تشریف راوړي. په دې کې یو یهودي د کور په چت باندې ختلی و، هغه ولیدل چې یاره دغسې څه خلک را روان دي. نو هغه چغه کړه چې تاسو د چا انتظار کوئ، هغه دی راغی. نو ډېر خلک د کورونو ووتل تر دې پورې چې د قبا په دغه مقام کې چې دا د مدینې د آبادۍ نه بهر و، د مدینې د آبادۍ نه بهر ځای و. نو اوس خو د مدینې آبادي زیاته شوې ده، نو ګویا پکې د قبا داخله ده. نو دلته کې دی راورسېدل او دلته پوره یو جمګټه جوړه شوه او رشو لګېدو. نو په دې دوران کې چونکې ډېر پکې نو مسلم وو او هغه نبی علیه السلام چې د دې د تعلیم دپاره معلم مقري حضرت مصعب رضی الله عنه را لېږلی و، د هغه په ذریعې سره یا د نبی علیه السلام چې اولني هغه کم خلک راغلي وو، اول هغه 6 کسان، بیا هغې ځان سره 9 نور راوستل او هغې بیت وکړو، بیا نور راوستل او هغه 102 کسانو پورې هغې بیت کړی او د هغې په ذریعې سره دا نور مسلمان شوي وو. نو ډېرو خلک پکې داسې وو چې هغې تعیین نشو کولی چې ابوبکر رضی الله عنه څوک دی او محمد صلی الله تعالی علیه وسلم څوک دی. نو ابوبکر صدیق چې صدیق و، د نبی علیه السلام د سفر او د حضر ملګری و او انتهایی موقع شناس د فراست خاون. نو هغه پوه شو، نو فوراً ودرېدی او په نبی پاک صلی الله علیه وسلم یې سوری وکړو. نو ناظرین
پوه شول چې دا سوری کوونکی امتی دی د نبي علیه السلام د سفر او د حضر ملګری افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابي بکر الصدیق، دا حضرت صدیق دی ولاړ چې په نبی علیه السلام باندې سوری کړی دی، او دا تشریف فرما چې دی دا امام الانبیاء دی، سردار دو جهان دی، محمد مصطفی مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم دی. نبی علیه السلام د قبا په دې مقام کې د څوک وایي 4 ورځې او څوک وایي 14 ورځې نبی علیه السلام دلته قیام کړی دی، او په دې قیام په دوران کې اولین کار چې نبی علیه السلام کړی دی هغه د مسجد تعمیر کړی دی، د مسجد قبا. د ورځې به نبی علیه السلام د دې قبا په مقام کې د اوس قبیلې سردارو سعد بن خیثمه د ورځې به د په کور کې وو، او نبی علیه السلام به هلته خلکو ته د دین تعلیم ورکولو، چې د مدینې دا خلک به راتلل د نبی علیه السلام ملاقات ته او یا اسلام راوړلو ته یا نوي تعلیمات اخیستلو ته، نو نبی علیه السلام به هغې ته تعلیمات ورکول. او د شپې به د کلثوم په کور کې چې دی پاتې کېدلو. د مسجد قبا نه دا 4 ورځې یا 14 ورځې پس نبی علیه السلام د دې ځای نه وځي، د جمعې ورځ ده، نو څه ډېر کم کیلومیټر یا نیم کیلومیټر د قبا د دې مقام نه نبی علیه السلام مدینې ته اوس داخلیږي. مدینې ته تشریف وړي نو په کیلومیټر یا د 1.5 کیلومیټر فاصله باندې د بنو سالم محله راغله، او دغه وخت کې عین د جمعې دا وخت داخل شو. نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د 100 کسانو باندې مشتمل نبی علیه السلام د جمعې منځ ادا کو، او یو ډیره تاریخي خطبه ویلې ده چې هغه خطبه د خطبه التقوا په نوم سره یادېږي. او دغه مقام ته چې د کوم ځای باندې نبی علیه السلام دا د جمعې منځ کړی دی، او په اسلام کې دا اوله جمعه وه، هلته اوس مسجد جوړ دی، هغې ته مسجد جمعه وایي، هغې ته مسجد جمعه وایي. تصویر کې صحیح ښکارېدل نه. نو نبی علیه السلام په دې د خطبې د جمعې په خطبه کې چې کوم الفاظ فرمایلی دي، ډېره اوږده خطبه ده. الحمد لله الذي أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفر وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا وأوصيكم بتقوى الله إلى آخره. نبي عليه السلام تا ډیره تاریخي او لویه خطبه نبی علیه السلام ارشاد فرمایلی ده د جمعې په دې منځ کې. د دې نه پس د بنو سالم د دې کې د جمعې د مانځه نه د فراغت نه پس نبی پاک صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته روان شو، او د مسلمانانو ډیر یو لوی جمع غفیر دا هم د نبی علیه السلام سره وو، او د مدینې ښځې، بچي، ځوانان، بوډاګان، زنانا، سړي، مشران، کشران، دا ټول د نبی علیه السلام د آمد، د نبی علیه السلام د راتلو په انتظار دي. حضرت انس رضی الله عنه بیان دی چې کومه ورځ نبی پاک صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې قدم ایښودو، نو د مدینې هر شی روشن شوی و، روښانه شوی و. نو او یو عجیب سما وه، یو عجیب منظر و. او هغه ماشومانی چې هغه بیت اولا یا بیت ثانی سره والدین راغلی او مسلمان شوي وو، د هغې
نابالغه ماشومانې هغې چې دی په ژبه باندې دغه الفاظو یا د حضرت مصعب رضی الله عنه په تعلیم سره چې څوک مسلمان شوي وو خو بهر کې عمده دغې د انصارو د مدینې د خلکو هغه بچی وي چې هغې ویل نبي پاک صلی الله علیه وسلم راځي. خو د دې نه مخکې لږ یو منظرکشي درته کوم چې مختلف سنیات وو. سنیات جمع د سنیتون ده. سنیتون ټیلې ته وایي. وړوکې وړوکې غونډۍ وي په مدینه کې. یو غونډۍ د هغې نه دا وه چې هغې ته به سنیت الوداع ویله. څنګه چې مونږ د پښتو زمونږ خپل روایات دي چې میلمه سره جلبۍ کوو، میلمه سره وځو او تر څه یو حده پورې ځو. د نبي علیه السلام د سنتو مبارکو نه دا هم دي د خصلتونو مبارکو نه، خصایل حمیدو نه چې کله به څوک سړی رخصتولو هغه به که سریه وه او هغه به که قافله وه څوک به رخصتول نو هغې پورې به ودرېدو، څو پورې به ښکارېدلو یا څو قدمونو پورې به ورسره تللو. نو داسې د مدینې د خلکو دا سنیت الوداع چې وه تر دې پورې به چې څوک رخصتولو تر هغې دې سنیت الوداع سره به راتلل. داسې سنیت جابر وه، سنیت مروان وه، سنیت البول وه وغیره. داسې وړې وړې غونډۍ وې، ټیلې وې. نو دغه دا خلک اوس د نبي علیه السلام چې کوم ځای نه تشریف وړي د قبا نه دا علاقه داسې پستی باندې ده او دغه په اوچتوالي باندې وه یا دا مقابل په پستی باندې وو. نو دغې خلکو ته نبي پاک صلی الله علیه وسلم نه ښکاري او دلته نبي علیه السلام سره 100 کسان خو په دې مونځ کې شریک وو. داسې به نور هم راتلل، قریب قریب راتلل او پوره قافله به جوړېدله. نبي علیه السلام په مخ کې روان دی، مدینې ته داخلېږي. د مدینې دغه بچو چې او دې ماشومانو په نبي پاک صلی الله علیه وسلم سترګې پرېوتې چې نبي علیه السلام کله دغه سنیت الوداع ته ورسېدو نو د نبي علیه السلام چهره انور هغه راښکاره شوله د بدری منیر پشانتی. نو بے ساخته دغه بچو وویل طلع البدر علينا وجه من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع. نو نبي پاک صلی الله علیه وسلم مدینې ته ورسېدلو. اوس د هر چا خواهش دا دی چې دا امام الانبیا، دا سردار دو جهان، دا محمد مصطفی مجتبی صلی الله علیه وسلم زما میلمه شي، ما سره میلمستیا وکړي او زه خدمت وکړم، زه میزباني وکړم. نو نبی علیه السلام به اشاره کوله چې نه اوښه مه نیسئ، پرېږده چې مخکې ځي. اوښه تلا د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د کور مخې ته کېناستله. نبی علیه السلام هلته کوشو چې او همدغسې اوښې ته حکم و. نو نبی علیه السلام د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې میلمه شو. دا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دا کور چې دی 2 منزله. نو نبی علیه السلام د لاندینی منزل چاهت وکړو چې زه به لاندې منزل کې پاتې کېږم، خلک به ملاقات ته راځي، نو تاسو ته به تکلیف وي. نبی علیه السلام پاس ځای دغه ته ابو ایوب انصاری ته پرېښودلو. خو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د ویل چې نه دا بېادبي ده چې زه بره یم او تاسو لاندې حصه کې یئ. نو نه تاسو ما ته چې دی لاندې. خو به هر کیف نبی علیه السلام د کور 2 منزله کورو. نبی علیه السلام لاندې حصه کې پاتې شو، زمینی منزل کې او فوقانی منزل کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه یو ورځ نه اوبه پرېوتې د شپې. نو ډېر پریشانه شو، خپله کمبلې پې واچوله، د یخنه شپې همداسې تېره کړه. سهار نبي علیه السلام ته وویلې چې حسنه ما نه څه بېادبي وشي، د هغې خطره ده او تاسو فوقانی منزل ته تشریف یوسئ، دا تختاني کې به زه پاتې کېږم. یو حقیقت اصحاب السیر ذکر کړی دی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د آمد نه مدینې منورې ته 700 سال وړاندې د یمن یو بادشاه چې تبع نومې و،
هغه دلته تېرېدلو، هغه سره د علماو یو جومات و. آیا علماو ورته وویل چې دې ځینه د دې ابو هوا نه او د دې ځمکې نه موږ ته داسې اشارې میلاویږي چې هغه نبي آخر الزمان به هم دلته کې د هجرت نه پس چې راځي دې ځای ته به راځي، نو موږ ته اجازت وکړه چې موږ دلته کې پاتې شو. نو د تبع د یمن د بادشاه د نبی علیه السلام د آمد نه مدینې ته راتلو نه 700 قبل داسې واقعه مخې ته راغلی ده. نو هغه ورته اجازت هم وکړو، کورونه هم ورته جوړ کړل او یو کور خاص د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په نوم باندې جوړ کو او بیا یو خط ولیکلو او په دې علماو کې یو مشر عالم ته هغه ورکو، هغه ته حواله کو او د هغې خط مضمون دا و چې زه دا ګواهي ورکوم چې احمد صلی الله علیه وسلم رسول برحق دی او زه به دغه د دشمنانو خلاف جهاد کوم او هغه سره به هر غم به د هغه نه لرې کوم. د علماو کې یو معتمد عالم ته ورکو او رستو چې کله دی آباد شول نو او هغې ته وصیت وکړو چې تاسو خپل اولاد ته ورکوي، هغې به خپل اولاد ته ورکوي، هغې به خپل اولاد ته ورکوي دغه خط. نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې دا هغه مکان و چې کوم هغه بادشاه د یمن بادشاه تبع جوړ کړی او دی هم د هغې عالم چاته چې هغه د یمن بادشاه دغه خط ورکړی هم د هغې د اولاد نه ابو ایوب انصاري رضی الله عنه دی. او داسې بقیه انصار هغه نور علما چې کوم دلته د ایسارېدلو خواهش کړی د مدینې دا خلک د هغې علماو اولاد دي. نو گویا نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خپل کور مبارک کې ایثار شو. پوه نه شوي؟ د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه دا کور په دې قول باندې چې دا هغه د یمن بادشاه تبع جوړ کړی نو گویا نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام په نوم جوړ کړی دا خو 700 سال وړاندې د یمن بادشاه جوړ کړی د نبی علیه السلام په نوم. نو نبی علیه السلام خپل کور ته راغی. د مدینې ته نبی علیه السلام رالی او دا تاسو ته ما عرض کړی چې د هجرت 2 قسمه دي، یو د دارالحرب نه دارالامن طرف ته لکه د مکې نه حبشې ته هجرت، او دویم قسم و د دارالحرب نه دارالاسلام ته هجرت لکه د مکې نه مدینې ته هجرت. نو په مدینه کې دننه منافقین هم شته دی او یهود هم شته دی او د مدینې ته نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام اصحاب راغلل، خو د څلور واړه طرف نه د مشرکانو د یهودیانو د کافرانو ترمنځه مسلمانان راغلل. نو خطرات نورم سیوا شول، کم نشول، سیوا شول او الته د مشرکانو عداوت نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره نورم زیات شو او په دې بنیاد هم زیات شو چې هغې څومره منصوبې تړلي هغه ټولې ناکام کېدلي او نبی علیه السلام صحیح سالم د الله په فضل سره مدینې منورې ته ورسېدل. بیا اوس په مدینه کې د اسلامي ریاست د دریو طرفونو نه د کفارو ترمنځه راګیر دی. جنوب طرف ته انتهایی طاقتور چې په پوره جزیرة العرب اثر دی چې هغه هم قریش دي او د نبی علیه السلام اولین جعلي دشمنان خو همدا دي. نو جنوب طرف ته دي او مشرق طرف ته نور جنگجو قبایل آباد دي او شمال طرف ته هغه سازشي ټوله ده چې هغه یهود ورته ویلی شي هغه آباد دي. بیا د یهودو درې غټې قبیلې په مدینه کې دننه چې هغه بنو قینقاع ده، بنو نذیر ده، بنو قریظه ده، دا آباد دي او دینه علاوه منافقین دینه علاوه دي. نو لہذا چیلنج نورم زیات دی او د کار میدان نورم سخت دی. اوس د دې سازشونه ناکامول او د حق دا علم
دا په دنیا کې خوځول او د حق دا بیرغ دا رپول په ټوله دنیا کې او په ټول جزیرة العرب کې او د هغې نه خارج د اسلام پیغام رسول دا اوس یو اهم چیلنج دی. دې دپاره نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم اوس په مدینه کې څه بنیادي اقدامات کوي او څه بنیادي کارونه کوي. نو د اسلامی ریاست داخلي د امن نظام داسې د اسلامی ریاست په پړوس کې چې کم قبایل دي نو هغې سره د معاهدو نظام نبی پاک صلی الله علیه وسلم طی کوي. نو د هجرت اولنی کال دی او دا بنیادی اقدامات او دا بنیادی مقاصد نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ته مخې ته دي. د اسلامی ریاست 3 بنیادی هغه ضرورتونه دي. یو خو دا دی چې د الله تعالی سره صحیح تعلق او د صحیح تعلق دپاره یو نظام جوړ شي. دویم دا دی چې په خپل منځ کې د صحیح تعلق نظام جوړ شي. دریم د غیر مسلمو سره د صحیح تعلق نظام جوړ شي. دا 3 بنیادی سوزونه وو. دې دپاره نبی پاک صلی الله علیه وسلم د اولین مقصد دپاره چې د الله جل شانه سره د تعلق صحیح نظام جوړ کی نو د مسجد نظام. نو لہذا نبی پاک صلی الله علیه وسلم 6 میاشتې پس د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې 6 میاشتې تېرې کړي دي او عبادات به همداسې منفرد کېدل. نور مسلمانان چرته کې نو د مسجد نبوي تعمیر کړی دی چې د الله جل شانه سره صحیح تعلق دپاره یو منظم ترتیب او یو مرکز د مسلمانانو جوړ شي. د دې دویم مقصد دپاره نبی علیه السلام د مواخات نظام جوړ کړی دی او د دې دریم مقصد دپاره چې د غیر مسلمو سره صحیح تعلقاتو نظام جوړ شي نو هغې دپاره نبی علیه السلام د میثاق مدینه په بنیاد باندې تاریخ کې یو زرین باب دی د دې بنیاد ایښودلی دی. نو د مسجد نبوي تعمیر بیا مسجد نبوي دپاره ابو ایوب انصاری په کور کې 6 میاشتې تېرولو نه پس نبی علیه السلام د مسجد نبوي د تعمیر اراده وکړه چې د کوم ځای انتخاب یې وکړو نو هغه ځای د سهل او د سهیل رضی الله عنهما د دوی دی بلا قیمت نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته هدیتا ورکول وغوښتل خو نبی علیه السلام داسې خوښه نه کړه او نبی علیه السلام د دې قیمت ادا کړه. په دې کې د مسلمانانو دپاره د نبی علیه السلام د هجرت نه پس اولین کار مسجد قبا د هغې تعمیر. اوس دویم کار هغه د امت د اصلاح دپاره د مسلمانانو ته د اسلامي تعلیماتو دپاره یو مرکز او بل چې د الله جل شانه سره یو مضبوط تعلق قایم شي چې هغه د اجتماعیت پیغام ورکوي هغه د وحدت پیغام ورکوي. نو داسې یو مرکز یې قایم کو او په هغې کې یو خاص ځای چې هغه بیا وروستو د صوفې په نوم سره مشهور شو. نو هلته نه به صحابو تعلیم اخیستلو ګویا دا اوله مدرسه وه. د مسجد په اصلاح معاشره کې د مسجد کردار په دې باندې د مفتی ظفیر الدین رحمت الله علیه کتاب دی او دا د فتاوا دارالعلوم دیوبند مرتب دی اسلام کا نظام مساجد په نوم باندې بهترین کتاب دی او حق ادا کړی دی. نو اسلام کا نظام مساجد اوس په اصلاح معاشره کې د مسجد څه کردار دی د مسلمان په تاریخ کې د اسلام کردار دا دی. عمده مسجد نبوي دی چې چتې د کجورو د پاڼو دی خو اعمال دومره مضبوط دي. د مسلمانانو خلیفة المسلمین هم دلته کینی. د دې کتاب مقدمه سید مناظر احسن گیلانی رحمت الله علیه لیکلې ده او هغه داسې الفاظ او داسې تعبیر کوي چې خلیفة المسلمین هم دلته کې ناست دی
هغه دپاره ځان له پارلیمنټ هاوس نه دی، نو گویا عمده مسجد نبوي پارلیمنٹ هاوس دی او د مسلمانانو د مسایلو د حل کولو دپاره قاضي القضات او عدلیه هم دلته ناسته ده، هم بهر نه دی. نو گویا عدالت هم دا دی. او که په چا باندې مثلا چاغله وکړه یا چا څه جرم وکړو نو هغه هم د دې مسجد نبوي هم به دې یوستنې پورې تړلی دی. بیا دومره پورې سید مناظر احسن ګیلاني رحمت الله علیه لیکي چې هغه خو څه کې چې د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې د شعر و شاعري حلقه به هم دلته کې لګېدله په مسجد کې. نو د مسجد نه د مسلمانانو څومره مسایل چې دي، څومره ضروریات چې دي، دا به د مسجد نه پوره کېدل. او مسجد داسې د تربیت ځای دی. بیا مزید لیکي چې های افسوس د مسلمانانو ډېر یو لوی خطیر رقم دا په مسجد باندې صرف کېږي، خو ارمان چې د سابق کې د مسجد کم کردار په معاشره کې چې هغه اوس هم ژوندی شي او زموږ د مسجد نه اوس هم هغه ادا کېږي. نو د مسجد قیام. دویم شی د مجلس تجوید قیام، داسې ورسره د مجلس تفسیر، د مجلس حدیث، د دې قیام، د مجلس سیرت او تاریخ، د مجلس مسائل او د خطبه او د جمعه او د عیدین او داسې نظام فتاوا، دا مختلف سیزونه نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا ټول په مسجد کې وو. دا ټول کارونه په مسجد کې وو. دا ستنده دې سره به فلان کې صحابي کېناستو او معلم وو عبدالله ابن مسعود، دلته عبدالله ابن عباس کینی او دلته حضرت مصعب رضی الله عنه کینی وغیره ذالک. او هغې به د دین تعلیم ورکولو او هغه تعلیمات چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به دې ته ورکول یا به د هغې مذاکره د یو بل سره کوله او هغه به یادول. دویم اقدام نبی پاک صلی الله علیه وسلم مواخات قائم کړل. بایچارګي چا چې هجرت وکړو هغه مهاجرین شول او چا چې د دې مدد کولو یعنی د مدینې خلک هغه انصار. او د دې په درې نظامونو باندې د مواخات یو انتهایی بهترین اثرات مرتب کړل رب کریم. د هر معاشري بنیادی ضروریات دي. یو تعلیمی نظام دی، دویم معاشرتی نظام دی او دریم معاشی او اقتصادي نظام دی. دا درې واړه الله جل شانه د مواخات په ذریعه سره مرتب کړل. د نبی علیه السلام 14 کاله په مکه کې تیر شول. د مکی تعلیمات اسلامی سو دی امام الانبیاء سردار دو جهان چې کوم دین راوړی دی د هغې حکمتونه، هغه سبقونه د حکمت نه ډک، د عبرت نه ډک هغه تعلیماتونه د مدینې دا خلک نه واقف وو. په مواخات جوړولو سره، بایچارګي پیدا کولو سره مهاجر او انصار کې فرق پاتې نه شو. خپل منځ کې د مینې محبت په انتها کې زه د هر چا مشر رور وې نو او په خپل منځ کې شات شکرې وګرځېدل. اړو دا فرق پاتې نه شو چې دا مهاجر دی او دا انصاري دی. نو د دې دومره گل مل کر او شیر و شکر ہو کر رہن سہن سرا د نبی علیہ السلام 13 ساله مکی دور اغینا انصار صحابه د مدینه دا صحابه د اغینا خبر شول او هغه واقعات به ورته ویل نبی علیہ السلام الته تعامل څنګه کړی دی، هغه تکالیف څنګه برداشت کړي دي او سیف هغه په دې موقع باندې نبی علیہ السلام په دې 14 ساله جون کې څنګه څه فرمایلی دي. یو مسله مخې ته راغلی ده، یو تکلیف مخې ته راغلی دی، د نبی علیہ السلام عمل سو.
نو دا تعلیم یې ورکړو. نو گویا د مدینې هر کور مدرسه وګرځېدله، د مدینې هر مجلس دا مدرسه وګرځېدله. نو تعلیمي نظام یې درست مواخات سره. دویمه غټه فایده مهاجرینو ته دا او د مواخاتو دا وشوه چې مهاجرینو ځان ته میلمانه نه ویل او انصارو ځان ته میزبانان نه ویل. دومره بې تکلفه اوسېدل تر دومره پورې چې د چا دوه کوره دي نو یو کور زما یو کور زما د مهاجر رور، د چا دوه ښځې دي نو یو ښځې ته طلاق ورکړی دی، یو زما یو ښځه او دویمه ښځه زما دا د مهاجر رور. دومره قرباني کړې ده. که د چا دوه باغه دي نو یو باغ زما او دویم باغ زما د مهاجر رور. نو دې سره د دې چې دی هغه معاشرتي نظام هم الله جل شانه درست کو. دومره د محبت سره او دومره د ورورولۍ په انتها باندې اوسېدل شو. او د دې نه مخکې د عربو هادا هغه عهد جاهلیت چې سړی وګوري نو د سر نه ورته ټوپۍ غورځېږي. او دریم څیز چې هغه د دې اقتصادي نظام و، معاشي نظام و چې دا د یو ریاست د چلولو دپاره د ملا د تیر کار ورکوي، د شاه تیر کار ورکوي په چت کې. نو ادرس شو. څنګه درست شو؟ انصار چې دي یعنی د مدینې خلک دا په کیتی باړي باندې پوهېدل، زمیندار وو. او د مکې خلک یعنی مهاجرین دا په تجارت باندې پوهېدل. او په مدینه کې په تجارت باندې قبضه د یهود هوا. نو چې کله دې کې داسې بهترین معاشرت قایم شو نو د یو بل نه د زده کړې ماحول جوړ شو. نو دا معاشي نظام هم د یو بل نه زده کو. مهاجرینو په زمیندارۍ ځان پوه کو د انصارو نه، او انصارو د مهاجرینو نه په تجارت باندې ځان پوه کو، او داسې اقتصادي نظام مضبوط کو او د یهود د گرفت نه ځان وویستلو. دریم اقدام میثاق مدینه و. میثاق مدینه، د میثاق مدینه هغه بنیادی اهم نکات چې وو هغه دا وو چې هر چاته به په خپل دین باندې د تلو اختیار وي. دویمه خبره چې هر سړی به خپله خرچه په خپله برداشت کوي. دریمه خبره د جنگ په صورت کې به اتفاق وي. څلورمه خبره د معاهدې غلط استعمال باندې به پابندي وي. پنځمه خبره د حقدار ته به حمایت حاصل وي. او شپږمه خبره چې د هر قسم هنګامي او د فساد باندې به پابندي وي. او اومه خبره د اختلاف په صورت کې به د فیصلې حق الله او د الله رسول ته حاصل وي. او اندرونی یا بیرونی د حملې په صورت کې به ټول یو ځای د دشمن دفاع کوو. دا هغه عظیم نکات و د دې چې د میثاق مدینی د مدینې هغه منتشر فضا دای راغونډه کا، رایوځای کا، او په دې کې قبایلو سره معاهدات شول. دا اندرون د مواخات نظام قائم شو. او دې نه مخکې د اصلاح معاشرې هغه کردار د مسجد نبوي او د مسجد نبوي نه پیدا دومره لوی اعمال کېدل. نو دا د اسلامی ریاست بنیادی تقاضې وي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم اولین دې طرف ته دې بنیادی سیزونو طرف ته توجه وکړه او ته یې مضبوط کړل. دې نه وروستو اوس نور اقدامونه دي چې هغه د جهاد په ذریعې سره کېږي او الله د طرف نه د جهاد حکم راځي او نبی علیه السلام بیا چې د اسلام په نشر و اشاعت کې او کفر و بربریت د مخ د ځمکې نه ختمولو دپاره یو اکسیر شی چې بدامني ختم کی
او ټول دنیا کې یو د امن نظام راولي، د عفت د پاکۍ نظام راولي او ګندګي لري کی، هغې دپاره الله جل شانه د هجرت د 2م کال نه داسې احکامات اوس شروع کیږي چې هغې احکاماتو نه یو د جهاد حکم دی او د هغې دغه اولین مقصد و. نو چې کم رکاوټې دي اوس به الله جل شانه د هغې صفایه کوي. د نبي علیه السلام د جون مبارک د اخیری خلاصه درته ذکر کوم چې د نبي علیه السلام د جون مبارک ټوټل جون دنیاوي جون دا 43 کاله دی. په دې کې 40 کاله قبل النبوت دي او 23 کاله بعد النبوت دي. د 23 کاله کې 14 کاله د مکی زندگی ده او 10 کاله د مدینی زندگی ده. په دې 10 کاله کې 8 کاله د جنگ زمانه ده چې 8 کاله او په دې 8 کاله کې 82 غزوات یا سرایا دا شوي دي تقریبا. نو په دې 82 جنگونو کې د مسلمانانو او د کافرانو نه مجموعي طور سره 1018 کسان دا قتل شوي دي خو او شهید شوي دي. مجموعي طور سره د مسلمانانو د کافرانو مجموعي تعداد د مقتولینو 1018 دی او 8 سال دا جنگی زمانه ده. خو الله جل شانه دومره لوی امن دنیا ته ورکړی دی او جزیرة العرب الله جل شانه د امن گهواره جوړه کا او داسې یو د امن ریاست پې باندې قایم شو چې نورو قومونو ته پې باندې به افسوس کېدلو او هغې به تعجب به کېدلو چې څنګه په دومره لږ وخت کې دومره غټه کارنامه وشوه. اخر که به انشاءالله په دې باندې د غیرو قومونو سره تقابل پیش کوو، پهلی جنگ عظیم سره، دوسری جنگ عظیم سره او د موجوده غربیانو او د ظالمانو د یهودیانو د امریکانیانو د دې مظالم او د هغې د نقصاناتو تعداد چې هغه څوک شمارلی هم نشي او څومره وخت وجنګېدل. د روس نه رستو د امریکې حمله تر 20 کالو پورې وجنګېدل، څومره تاوانونه یې وکړه، جاني څومره تاوانونه دي، مالي څومره تاوانونه دي او ګټه یې څومره وکړه او امن یې څومره خلکو ته ورکو. نو انشاءالله دا به ښکاره کوو، دا به واضحو. نو په 8 کاله کې څومره لوی نظام رالو، د هر چا عزت شو، د هر چا مال شو، د هر چا کور شو او د هر چا ښځه شوه. څوک اوس چاته په سپکه سترګه باندې نشي کتلی، څوک چاته سپک نظر نشي کولی. نو د 2مې هجرۍ نه دا لوی احکامات شروع کیږي چې د هغې نه یو غټ حکم هغه د جهاد دی. انشاءالله دا به آینده سبق کې وایو. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه.